یو تپوس کو د غنی خان او د مولا فلسفه څه ده په دې باندې راته لږ رڼایي واچوه. لومړی خبر خو زما تا چې کوم سوال وکړو په دې باندې زما خیال ډېر غټ ډیبیټ کېدی شي د مولانو په منځ کې او بیا هغه کسان چې ځان ته فلاسفر وي یا د غنی خان منونکي دي. خو ځکه په یو جمله کې د غنی خان او د مولا فلسفه بیان کړم نو د غنی خان نه چا تپوس وکړو چې ستا او په مولا کې څه فرق دی. نو غنی خان ورته ویل چې په ما او مولا کې فرق دا دی چې مولوي صاحب چې دی نو هغه انسانان چې دي یا د الله پاک بندگان چې دي هغه د خدای نه یری او زه هغه انسان یم چې زه د الله پاک بندگان چې دي هغه په خدای مینه یم. نو زما په خیال دا یو واضح فرق دی چې د غنی خان فلسفه سره او د مولا فلسفه سره. زړه مې واچو په تال کې د جومات کوڅې له لاړم د مولا په خپو مې کېښو ما وې دا مې صدقه. زړه مې واچو په تال کې د جومات کوڅې له لاړم د مولا په خپو مې کېښو ما وې دا مې صدقه ده. دا چې څومره زه پوهېږم په طه او په یاسین دا چې څومره ښکته تلی شي په سجده زما جبین دا چې څومره اخلي نور دا زما خاکي وجود دا چې څومره شي سکلی زما جبه انګبین. نو ملا مخ زمانه واړه وی دا څه دي ستا تالي کې نه حلوا ده نه فرني ده نه پولاو نه فلوده. وی شر ظاهر ګوري او په ظاهره ته فاسق یې دا د رب سره د مینې ته راغشتې څه قیصه ده. یره د قهار نه د ایمان اصلي څه ده او د جنونه د جانان ستا څه عجبه فلسفه ده. یره یوه خلک د خدای نه خلک یروه تم د خدای نه یریږه بس دا تا د مینې څه قیصه شروع کړې ده وایي او ورته وایي چې یره د قهار نه د ایمان اصلي څه ده د جنونو او د جانان ستا وایي څه محمله فلسفه ده. وی زړه د کیک د پسینه کې دلته رنګ او لباس راوړه ستا شراب دلته حرام دی شربت راوړه